الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی عزتمندو مشرانو زوانانو کور کے ناستو تورسرو خوائندو مائندو دا ټولو مخ کے دا اللہ پا دربار کے دعا گویم چی اللہ رب العزت تے دا حق ویلو توفیق راکی او بیا دی اللہ منگ ټولو لا پاغا حق باندے دا عمل کولو سرسرا اخپل دا جون تیرولو توفیق هم نصیب کی. عزتمندو یو اصطلاح زماستا دا او یو دا قرآن کریم دا. زماستا چکما اصطلاح دا پدی کی الٹ ملٹ راتلے شی غلط ملت پکی کے دے شی زکا چی بشر یو او بشر نہ ہمیشہ غلطیانی کی گی ہما او شویتی نہ ہم دی سوا دا انبیاء کرام دا جماعت نا چی اغا معصوم دے اللہ دا غوی حفاظت کرے دے. او یو اصطلاح دا قرآن کریم دا او پاغی زمان ایمان دے چی پاغی کی الٹ پلٹ نشی رات لے پاغی کی آخوا دیخوا نشی کے دے زکا چی بالکل پا سر کی اللہ ویلی چی ذالک الکتاب لا ریب فی دا داسی کتاب دے چی دا اللہ دا طرف نہ دے او دا اللہ دا طرف نہ پدے کی دو کی شک و شبہ نشتا سنگا چی اللہ دا بادشاہانو بادشاہ دے نو دا سی دا کلام چی دے دا پا کلامونو کی دا کلام و بادشاہ کلام دے
زماستا اصطلاح دادا چې څومره څوک منافق یي او په الف لام باندې حرامي نو مونږ ویو چې یاره دا هوښیار دی چالاک دی او چې څومره الله والی او چاته نقصان نه رسي نظر پچا باندې نه راچوتي نو مونږ ویو دا هیڅ د کار نه دی دا غوی دی دا څه دی دا غوی دی دا کمکل دی دا زماس کا اصطلاح ده د قرآن اصطلاح سره قرآن کریم کی دن نمنگ تا بے وقوفم خول لی او خیار راتم خول لی چی صفحا سوک دی او اولو الالباب سوک دی دا منگ تا قرآن خود لی دی او یقیناً کسر پدی باندے خبر شروع کی نو دم ردی چی حد پی تمام دی لکه څنګه چې پښتانه وی کنه چې د کمکلو نه دا دنیا ډکه پراته ده نو زم داسې چې په دې قرآن باندې نظر واچي کنه په دې کې مونږ ته دومره بې وقوفه ښودلي دي دومره ښودلي دي چې حد پې تمام دی او دغه شانتې چې کم اولو الالباب دي هغه یې راته هم ښودلي دي چې په چا کې دا خوی نو دا بې وقوفه دی او چې پچا کې دا خوی وي دا هوښیار دی اولو الالباب دی نو زما بنن کوشش دای که زیات نه نو یو دو درته خالی کمکل وخیم یو کمکل په شروع سپاره کې په سورت بقره کې الله مونږ ته دا څوک دی نو قرآن کریم وی دا آغا خلق دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کلچے اویل عشی دویتا ایمان راوڑی کما آمن الناسو لکچ ایمان راوڑی دے کامل او خلقو الناس کامل خلق او یقیناً اپا انسانانو کے کامل چی دے اگا صحابہ کرام تھی اگا سوک دی صحابہ کرام ہر لحاظ را کامل دی نو دوی سوئی قالو ویدوئی انؤمنو کما آمن السفہاؤ آغا کامل او خلقو تا نسبت دبی وکفوالی کئیہا اللہ وی علا خبردار انہم ہم الصفاؤ یقیناً دوی چی دی ہم دوی دی بے وکفان ولیکن لا یعلمون لیکن پخپل بے وکفی نا پوہیگی پخپل بے وکفی نا پوہیگی نو دا اول بے وقوف دے چے کم کامل خلقو تسکی نسبت دا بے وقوف والی کئی او یقیناً کامل خلق سوک دے صحابہ کرام دی نو صحابو تا چے سو گوتا نیسی نو یاد ساتا کدا گوتا نیول اے پا ارادہ دا بدوی نو اللہ وی ددن بل بد شتا دینا ددن بل بد شتا دینا چې صحابو ته څوک نسبت د بے وقوفوالی کوي الله وی ددن لوی غټ بے وقوف بل شته دی نه او چې بیا پې څوک لان او تان کوي نو ته سوچ وکړه داغه نه به لوی لعین بل څوکي نه ځکه چې حدیث کې راځي که نه ته په چا لعنت وکړې او هغه سړی د لعنت حقدار نه نو دا لعنت چوللی را چوللی چوللی را چوللی دی واپس راشي چا چې لعنت کړي په هغه په مخ باندې ولګي نو صحابه خو محسن دي زما ستا محسن دي ما تا ته دین را رسولو والا صحابه دي ما تا ته قرآن را رسولو والا صحابه دي نو چې څوک صحابو ته بد وي نو داغه نه بلوي بد بل سوکی
څوک چې صحابه ته نسبت د بیوقوفوالي کوي نو د هغه نه به لوی بیوقوفه بل څوک چې په صحابه باندې لان تان کوي نو د هغه نه به غټ لعین بل څوک زما خدا ایمان دی چې د هغه نه بل غټ لعنتي به څوک نه وي. صحابه دي داسې خلق دی چې هغوی پیغمبر خپل په سترګو لیدلی دی او ایمان یې پرې راوړلی او بیا د دغه پیغمبر په ملګرتیا کې هغوی قربانۍ ورکړلي او د دغه ایمان په حالت کې هغوی د دنیا نه رخصت شوي دي. نن به یو ټټو راپاسیا ابو بکر صاحب ته به بد وي رضی الله تعالی عنہ یا عمر فاروق صاحب ته به بد وي یا به بل یو صحابي ته بد وي امنګ به وایو چې یاره ادا چلې ده هلکه د ده نه لوی بد بل څوک شته دی نه د ده نه لوی خنزیر بل څوک شته دی نه چې کوم صحابو ته بد وي دی لوی خنزیر دی دی لوی لعین دی لعنتی دی او دا زه نه وایم دا قرآن کریم وی ګوره دوی څه وی قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الله د صحابو باندې ننګ وکړو وی الا خبردار انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. خبردار دنیا والو د دوی خبرو ته مه ګورئ زما د الله واوره زما الله وی د ده نه لوی بېوقوفه بل څوک شته دی نه د ده نه لوی بېوقوفه بل څوک نشته دی او د صحابو قربانۍ دي انشاءالله که الله چېرته ژوند راکړه په دې باندې به خبره کوو انشاءالله. 22 جماعت ثاني روانه ده په هغې کې به انشاءالله خلیفه اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے پا مقام باندے پا شان باندے اے پا فضیلت باندے با انشاءاللہ خبر قوم کا اللہ تا منظور ہے آیا جمعہ انشاءاللہ 2 جمعے پہ با قوم 2 جمعے پہ با انشاءاللہ قوم اللہ تا منظور ہے. خو نن زما موضوع بله ده زه یو بل طرف ته تله غواړم خو خالي دا په شروع کې لږ ونې مې تاسو ته خبره کېښوله چې اول بېوقوف څوک دی اول بېوقوف هغه څوک دی چې کومه صحابو ته نسبت د څه شي کوي د بېوقوفوالي. صحیح ده جي اول بېوقوف دا دی. دویم بېوقوف په دغه سورت بقره کې مونږ ته الله وایي ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. دویم بېوقوف هغه دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام د طریقو نه مخ اړوي د ابراهیم علیه السلام د ملت نه مخ اړوي د ابراهیم علیه السلام د طریقو نه څه کوي په زور وایي مخ اړوي. د ابراهیم علیه السلام گڑی طریقے صحیح ده جی اگا خپل پزے باندے خود ابراہیم علیہ السلام پا طریقوں کے اے یو طریقہ دا اللہ کور عبادولی سدی دا اللہ کور عبادولی اگورا اے پا دغا سورت بقرہ کے اے لغوانی مخ اے شاعت چلاشی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. دا اللہ دا کور پا سلسلہ کی ابراہیم علیہ السلام دا مصری کردار کرلی او اسماعیل علیہ السلام دا مزدور پا صورت کی اخکاری. ابراہیم لگیا دے کور جوڑے بچے لگیا دے مزدوری واللہ اس رکھے پوچی بھئی صاحب دا ابراہیم علیہ السلام پا طریقوں کی یو طریقہ اے جماعت عبادولی جماعت سے دی عبادولی او زمان دادی پا نیکی راو رسی عبادول خلنی خبرہ دوی راو گرزوائی ادا زید پارکو ویدا ستا دا پلارو دا گورنمنٹ چا شیزون راوستا دا پراپرٹی خود عوام دا چی عوام تا تاوی چی ما تا پارک ندے پکار ما تا جماعت پکار دے نو ختم شفکانا کنه دا گورنمنٹ خپل پلار د کور راوړ
دا پراپرټي خو یې د عوامو چې د هغه د عوامو هغه پاسي وینا کوي موږ ته پارک نه دی پکاره موږ ته جومات پکار دی نو بس که نه په کلاره شه ته به له داسې پارک جوړی چې هغه به سبب د جهنم جوړ شي او په هغې باندې داسې یو پارک د مخکې نه د مدینه مسجد په صورت کې جوړ دی چې په هغه پارک کې ژونده شوي نو د جنت پارکونو ته به ورسې د جنت پارکونو ته پې رسې او دوی لګیا دي وي نه او اوس نه دی آباد تقریبا سن 80 نه وي آباد دی او باقاعده چې کله جوړې د تمام معاملات د قانون د تحت چې کوم قوانین دي د هغې ماتحت شوي دي نو د هغې نه باوجود ته په 2022 کې راپاسې وي دا ورانوم پارک جوړوم چې دې اریان کړی ما ته تاریخ ولټوه که نه د مسلمان کردار څه دی که په دنیا کې راولې نو اول جماعت چې کوم جوړ دی هغه کعبه دویم نمبر جماعت مسجد اقصی دی او یقینا علما وی د دې دواړو په مابین کې 40 سال فاصله ده د بیت الله بنیاد کې خودو والا اول آدم علیه السلام او بیا دغه په اولاد کې بعضو 40 کاله وروستو د مسجد اقصی بنیاد کېښود او که د اسلام په تاریخ کې ګوري نو راشه اولنی جمعه مسجد قبا دی زما د پیغمبر تاریخ وګوره د صحابو تاریخ وګوره علاقې که خو علاقه ده خپل په کور کې به هم جای نماز جوړو ابو بکر صدیق اولنی هغه صحابي دی هغه کس دی چا چې خپل په کور کې جومات جوړ کړی او زمونږ دا لږي هغه نوي جوړول څه کوي چې هغه اشته را باندې ورانې دا د ګورمنټ ځای دی دا د پارک ځای وه هلکه تا ته خالي دا ځای د پارک ښکاري دا نور میدانونو کې دا بنګلې چې جوړې شوي دي ولې دا د هغو د پلار وي دا چې کم ګرونونه قبضه شوي دي پلازي پکې جوړې شوي دي لوی لوی بلډینګان جوړ شوي دي نو دا څنګه چللی دا نه خالي یو جومات خو څه ووي سړی که سوی وګوروي د قانون بغاوت وکړو هلکه په دې مسله کې چې څه راته ووایه خو دا خبره دې غلطه ده ناروا ده او په دې باندې الحمدلله زمونږ علما راپاڅېدل دي تاسو د مولیانو نه تنګ یې مولیان خو ستاسو نه تنګ نه دي که نه یار تاسو د مولیانو نه پوزې له راغلي مولیان خو ستاسو نه پوزې له نه دي راغله که خبره د جوماتي نو مولا ورته ولاړي که خبره د مدرسې مولا ورته ولاړي که بله څه مسلې مولا ورته ولاړي د مولا نه بغیر ستا بله لاره نشته مړه بیا هم ته راپاسې په مولا باندې ګوتې کله په یو مولا پسې کله په بل مولا پسې صحیح ده منم علماو کې به آپس کې مسلو کې اختلاف وي هغه سهله خبره ده مسلو کې د هر چا اختلاف راځي خو زمونږ د عوام الناس له نه ده پکاره چې دوی پکې ګوتې وول شروع کړي نن ستا په دې مسله کې څوک ولاړ دي څوک ولاړ دي دغه علما ولاړ دي روټونو ته څوک راوتي دي دغه طالبان راوتي دي چپ چاپېره تېنه څوک ولاړ دي دغه علما دي دغه طلبا دي څوک ولاړ دي یا ساته عزتمندو د مولانا بغیر به شل نه کوي او دا یاد ساته مولا یوازې په دنیا کې نه مولا به ستا په جنت کې هم په کار راځي په جنت کې به دې هم په کار راځي چې کله الله درته وغواړه څه غواړې وغواړه ته به وایي چې هر څه پوره الله به وایي چې نه وغواړه نور څه ته به وایي نه هر څه پوره دي پریشانه به وایي چې اوس څه وکړمه
ترڅو چې غوښتې مې نه الله خواصې مې پرېږدي نه راځئ جمع شو هلکه دا چلو کې مولا خواله به ورشو نو ګوره په جنت کې ته مولا ضرورت راغی په جنت کې درته هم د مولا ضرورت راغی د مولا نه بغیر شل کولی نه شي یاد ساته مولا به ورته هلکه دا چلو کا وینا ورته وکړه هر څه پوره دي خو الله ستا یو دیدار کمی دی دا راته خالي وکړه نو ګوره اوس جنت کې دې مولا پکار راغی عزتمندو یاد ساتئ د ابراهیم علیه السلام د ملت نه د ابراهیم علیه السلام د طریقې نه مخ اړول والا څوک دی بیوقوفه دی او د ابراهیم په طریقو کې یو طریقه دا وه چې هغه به د الله کورونه آبادول که نه نړول به په زوره وایي آبادول به یې که نه او چې څوک د الله کورونه د آبادولو په ځای نړۍ نو ته سوچ وکړه چې دی زه څه نه یم ته راته ووایه دی هوښیار دی زه خو به ورته وایم چې یاره د دوه اخپو دی د څو اخپو دی د دوه اخپو بعضې د څلورو اخپو دی د هغه دوه اخپو دی او یاد ساته کورونه آبادول دا نښه د چا ده او کورونه ورانول دا نښه د چا ده په خپله د قرآن نه تپوس وکړه په صورت توبه کې به الله تا ته ووایي چې زما کورونه آبادول د چا کار دی او زما کورونه ورانول د چا کار دی الله وی ګوره ما کان للمشرکین مناسب ندی مشرکانو لا چې آباد کی جماعتونه د الله دا د مشرک کار نه دی الله دا د چا کار دی وی انما یامر مساجد الله یقینا آباد کورونه د الله من آغا سوک آمن بالله چې ایمان راوړي د الله په توحید باندې والیوم الاخر او ورځ په آخرت باندې واقام الصلاه او پابندي کوي د مونځ وآت الزکاه او ورکوي زکات وما يغشى الا الله او نه یریږي بغیر او د الله نه د بل چا نه دا د مؤمن سړي کار دی جماعت آبادول دا د چا کار دی من آمنا بالله چې د چا ایمانی نو ته لاړ چې د دوی دا ایمان وګوره که نه دا ځان له د ګډې الواد دی دوی ایمان څه پېژني د بیجیګر مولي صاحب خبر الله دې په قبر رحمتونه ولیږي هغه د کونډې هغه خبره کوله که نه چېرته پیسې چاله ورکړې هغې دا سود دی هغې چغې کړې چغې کړې وي ایمان ښه ورې کور زار د دنیا گئے زار د دنیا گئے دا د دنیا خلق دی مړه پارک جوړو من آمن بالله چا کې چې ایمان یې هغه جومات جوړوي آبادی هم هغه ورپسې وي والیوم الاخر چې ورځ په آخرت باندې ایمانی دوی غریبانان ایمان نه پیژني نو آخرت به څه وپېژني زمون خدا سي حال دی چې په صورت اخلاص کې تینو هم غلطي راځي دا د پرن غلطي ده دا د پرن غلطي نه ستا د ایمان غلطي ده زمنګ د وزیر تعلیم نه نوم یې نه اخلمه تپوس وشو قرآن څو سپارې دی وایي څلېښت سپارې په نیکۍ دې راورسي دا حال دی یو سړی کلخو نشي ویلی یو سړي ته تا پته نه چې هغه قرآن څو سپارې دی هغه ستا مشر دی مړه د دې نه لوی عذاب به بلي د دې نه به لوی عذاب بلي خو خفه کېږئ ما دا ما تا راوستی دي لکه چې ما تا خو د ډولګي ټنګ ته د ټینګې نه یو ماشاءالله چې بیا دا بریانۍ پکې راوچلیږي که نه تبه د بلال وادانو نه بیا دې ته موږ نه ګورو چې یاره دا سړی څنګه دی خو بس هغه دیګ راته ښکاري هغه پتونان راته ښکاري چې بیا لاله لغونې موټي کې څه پیسې هم راکړي تب به بیا خو ډایرکټ مرد مومن دی بیا د هغه په مقابله کې موږ مولا ته منافق ویو دا مولیان نه دي دوی را باندې دین ګډوډ کړ
تا ساده خلق خده وي سپا خلق دی سپا خلق په دې دی چې تا موټې ګرم کو ته سپا نه نو دا سړي به دې څه سپا شي مړه ته سپا نه سړي به دې څه سپا شي نو یا ساتي عزتمندو درېما واقام الصلاه دا چې کومو جاری کړی دوی نه تپوسو که موږ جومات ته چېرته راغلی جومات یې چېرته دنده نه لیدلی دی جومات کې څه کېږي دې نه خبر یي ستا مثال خو دغه پخواني سړي دی که نه لیوني ملا چېرته مونځ پړاو الله اکبر رکوع له لاړ خلک هم رکوع له لاړه ملا وی سمع الله لمن حمده خلک هم را پاسېده ملا بیا وی الله اکبر خلک بیا لاړه سجدې له ملا هم لاړه بیا الله اکبر بیا را پاسېد ملا خلک هم را پاسېده بیا الله دا لیونی ورته داسې ګوري خوا کې بل لاغ ویله که څه چل دی وي دا ټول ارامېتوب نه دی دا مخکنی چې کوم ولاړ دی دا د ده دی دا ټول ورانې وي د ده دی نو زم دا ټول ورانې په اشاره پوهېږې که نه یار دومره خو بیا نران نه چې ما پسې تاڼې ته راشه بیا به چې دا پروت یو ملا نه سي بل ملا سي نو دا ټول ورانې د دې صحیح ده که نه لغونې خیال کوه یو سړی د دې نه نه خبره ورپسې څه وایي وآت الزکا چې زکات ورکوي د پخپله لګیا دی راټولوي نو دی به دې څه ورکوي سړه دی به څه ورکي او چې نه یېږي د چا نه نو زه په ایمان ویا ده چې دا حکم ورکړی نو دا به هم د چا په یره ورکړی که نه که چېرې د ده په زړه کې د الله یره وې ده به یې ولې ما تباه کوي ما خرابوي وسه پورې د 80 نه واخلې یا د دې نه مخکې یا وروستو ما ته صحیح تاریخ نه دی معلوم د مدینه مسجد د تاریخ روټه خو دومره وخت به یې کېږي د دومره وخت نه په هغې کې بانګ ویلی کېږي 5 وخته مونځ کېږي دغه شانتې باقاعده جمعې پکې کېږي او د دین کار کېږي او ته په ما باندې وایي چې دا وران کا ما خرابوي یا ساته جماعت آبادول دا د مومن سړي کار دی جماعت تعمیر په لحاظ سره آبادول د عبادت په لحاظ سره آبادول دا د مومن سړي کار دی او یاد ساتئ چا چې د جماعت ورانۍ لپاره قدم چوت کړی دی یا چې ورته چا لاره ښودلې ده الله نیست و نابود کړي دي الله موږ ته د هغې نښه هم ښودله چې ګوره زما د کورونو ورانولو چې څوک کوشش کوي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل هاتیانو والا د هغه وخت سوپر پاور او هاتیانو باندې ناست دی راغلی بیت الله ورانومه بیت الله نړومه الله وی څنګه کار مې اوس راوکړو هغه واړه واړه مارغان مې پرې راولېږل واړه واړه چې مکوخ ککې په پنجو کې به یې کاڼي راغسي چې د بره نه به یې راخوشي کړه که نه تا به چې ایټم بم دی الله داسې کړه داسې نیست و نابود او علما وی چا چې ورته لاره سمه کړوه که نه لاره د دې جومات د بیت الله لاره چې ورته چا سمه کړوه وی هغه چې کله خپل ځای له راغی الله په هغه ځای کې مردار که او په اندامونو باندې هغه جدا جدا شو اندامونو باندې الله مونږ ته نمونه وښوله چې ما ورسره څنګه کار وکړو فجعلهم كعصف مأكول مې کور کړه که نه څنګه قسم مې ورسره وکړو یا ساتي عزتمندو د الله د کور آبادولو کوشش کوه د الله د کور د ورانولو کوششونه کې داسې نه چې د دې آبادولو په دغه باندې الله خو به تعالی مقام راکوي خو که چېرې د دې د ورانولو کوشش دې وکړو نو الله به دې په دنیا کې هم ذلي کوي او په آخرت کې به هم دې انجام بیکار انجام به دې بیکار چا چې د الله کورونه آباد کړي دي الله کریم په خپله د هغوی د ایمان ګواهي کړې ده
حدیث د پیغمبر دی یو سړی ته جماعت ته ګوري ځي او راځي د جماعت خدمت کوي د جماعت صفائی کوي د جماعت لپاره منډه تړله وي د الله پیغمبر خپلو صحابو ته ویلي چې زما صحابو د داسې سړي د ایمان په باره کې فوراً ګواهي کوئ ځکه چې د داسې سړي د ایمان په باره کې ګواهي زما الله کړې ده. چا کړې ده؟ زما الله کړې ده. زما الله ګواهي کړې ده. عزتمندو د خدای د پاره د جماعت آبادون کې جوړ شي او جماعت په آبادولو کې خپل کردار ادا کوي. کاغه د منډې تلې په لحاظ سره کاغه د جبې په لحاظ سره کاغه د مال په لحاظ سره کاغه د خدمت په لحاظ سره او خپل کردار ادا کا او د جماعت د نړولو نه د ورانولو نه ځان بچ کا او چې څوک داسې کار کوي کاغه ته نور څه نشي ویلی نو کم از کم دومره خو کولی شي چې خدای هدایت ورکا که هدایت یې نه او داسې ستا کورونه ورانوي الله نیست و نابود یې که تباه و برباد یې که دا خو کولی شي که نه دا هم نشي کولی زه خو تاسو دا نه یم چې یاره تاسو ګاډي سټارټ کړئ کته احتجاجي مظاهرې له لاړ شئ ما ته پته دومره تکړه تاسو نه حالانکه پکار ده چې نن 2 بجې هلته احتجاجي مظاهره ده دې ته مه ګوره چې د کم جماعت ته موږ جماعتونو ته نه ګورو موږ جماعت ته ګورو. چا ته ګورو؟ جماعت ته ګورو. جماعت ټول زموږ دي کاغه جمعیت دی زما جماعت دی کاغه اشاعت دی زما جماعت دی کاغه سپه ده زما جماعت دی کاغه بل یو د مسلمانانو جماعت دی نو زما جماعت دی. زما نظر په دې وخت کې په جماعت نه دی پکار زما نظر په دې وخت کې په جماعت پکار دی چې دا جماعت دا په شعائر الله کې راځي او د دې بېعزتي کېږي د دې ورانول د دې بېعزتي ده د دې راغورځول د دې بېعزتي ده او زما په زندګۍ کې دا کېږي او چې زه پکې کردار ادا نه کم نو زما په دې زندګۍ دی لعنت وي. خپل کردار ادا کا. جماعت تا خو وروستو خبرې دي دنیا دا څوک به په یو جماعت کې څوک به په بل جماعت کې څوک به په یو سره تعلق ساتي څوک به د بل سره تعلق ساتي ټول زمونږ علما دي زما په لاس کې قرآن دی زه د ټولو قدر کوم او یقینا د مشرانو په مابین کې څه نه خو دا کشران نه دي زما غوندې دا تش کار دوی ورانې هغه لوی خلک دی هغوی له الله لوی لوی زړونه ورکړي لوی صرف یې ورکړی لوی سینې ورکړي دا زمونږ غوندې واړه واړه د دوی زړونه هم واړئ سینې هم واړي ظرف یې مړو کوي نو بس علاقه ته بره درس دروس خدای ته وګوره ته چې د یو مولا بېعزتي کوي او ته چې په کم مولا مینې یا ساته دا د هغه هم بېعزتي ده. خلق دا تمیز نه کوي چې دا فلانکې مولا دی یا فلانکې دی بیا لکه مولیانه نو په هغې کې ستا هم راغی په هغې کې زما هم راغی په هغې کې ته هم راغی په هغې کې زه هم رالم. باقي راځي اختلاف په مسلو کې دې نه موږ انکار نه کوو هر یو سړی خپل په مسله خپل په موقف روان دی هر یو سره خپل دلیل دی الله دې ټول خپل په ځای خوشحاله او آباد ساتي. خو غرض مې دا چې دا د کمکلو نښه څه ده یوه نښه چې هغوی چا ته بد وي صحابو ته دویمه نښه د کمکلو څه ده چې هغوی د ابراهیم علیه السلام د طریقو نه مخ اړوي او د ابراهیم علیه السلام په طریقو کې یوه طریقه د الله د کور د آبادولو وه نو زه ته ووایه چې څوک د الله د کور د آبادولو په ځای د الله د کور د ورانولو کوشش کوي نو دی هوښیار کېدی شي. او ما خو تاسو ته شروع کوو که نه چې دا پراپرټي چې دوی که نه ګورمنټ پراپرټي ده د ګورمنټ خپل سوم نه مړه دا ټول د عوامي یار دا ته چا وی چې د ګورمنټ ته دا د عوامي د عوام د هغه ځای عوام تا ته چغې وباسي چې موږ ته پارک نه موږ ته جومات پکار دی
د هغه د عوام تا ته وایي موږ ته د دې ضرورت نشته، موږ ته د دې ضرورت دی. او د هغې نه باوجود ته وایي نه چې یاره داسې نه داسې، داسې نه داسې. او زیمه چلو ته دومره په دې عوام خفه کېږي، تا ته خالي دغه یو ځای پراپرټي ښکاري په دې کراچۍ کې وګرځه، داسې داسې ګرومونه دي چې په هغې کې داسې داسې بلډینګان په داسې داسې آبادۍ شوي دي چې هغه د عوامو پراپرټي وه او خلکو پرې قبضه کړې ده، بلډینګان یې جوړ کړي. هغه ولې نه ورانه؟ لرې نه ځو، ستا خپل په دې علاقه کې نظر واچوه. لرې نه ځمه، خپل په دې علاقه کې وګوره. دې طرف والا دې طرف والا باندې نظر واچي، دې طرف والا په دې طرف دې نظر واچي چې څومره داسې ځایونه د عوامو د هغوی د لوبو لپاره د هغوی د دغه لپاره هغه څومره لاړه څومره پاتې دي. خو لغونې نظر واچوه که نه. خو موږ بیا هم دا ویو دا ملک زموږ دی، موږ د دې ملک ورانۍ نه غواړو. دا ملک زموږ مشرانو جوړ کړلی، په دې کې د هغوی قربانۍ دي. موږ انتشار نه غواړو، موږ به صرف یو گزارش کوو چې یاره د عوامو چې کومه خبره ده په هغې باندې دې نظرثاني وکړی شي او په هغې باندې دې عمل وکړی شي چې عوام په خپله دا وایي چې موږ ته جومات پکار دی، نو جومات وله پرېږده، پارکونه مه جوړوه، جومات پرېږده. او یقینا چې په دې کې د مسلمان خیر دی. یو ځای چې جومات جوړ شي که نه، داسې ټوکه خو نه چې تا جومات جوړ کو وران که پاسه چې څه کوې کوه، نه نه، هغه جومات دی، هغه لوبه نه ده، هغه ټوکه نه ده. او یقینا دغه جومات په شعائر الله کې داخل دی. او چا چې د دې بېعزتي کړې ده الله هغه په دنیا کې هم شرمولی دی او په آخرت کې ولهم الله سخت عذاب ورکوي. نو عزتمندو دغه خبره مې کوله، نور مې څه اراده نشته دی، خو خالي دومره ویمه چې خپل کردار ادا کوي، خپل څه ادا کوي؟ کردار. د جومات په جوړولو کې خپل کردار ادا کا، د جومات په بچاو کې خپل کردار ادا کا. که الله طاقت را کړی لاړ شه، که الله طاقت نه را کړی دې ځای نه کښېنه، دعاګانې کوه. الله ستا د کور مسله ده، څنګه چې تا خپل کور بیت الله بچ کړی دغه شانتې دا هم ستا کور دی الله، او د اوس نه نه دی، د مخکې نه آباد دی. الله ته حفاظت وکړي، الله د هغې حفاظت دی په ابابیلو باندې کړی، الله د دې حفاظت هم په ابابیلو باندې وکړي. دومره خو ویلی شي که نه، دومره خو کولی شي که نه. نو دویم بیوقوف هغه دی. او دریم بیوقوف سیقول الصفحاء، چې کوم د پیغمبر په کارونو باندې اعتراض کوي، د پیغمبر په کارونو باندې اعتراض کوونکي د ده نه لوی بیوقوف بل نشته دی. نو یقینا نور هم پریوانه دي، خو زما مقصد صرف په دې دویم کې و، ځکه چې زما موضوع نن دغه وه چې جومات آبادول پکار دي، جومات ورانولو په زور او جومات ورانولو نه دي پکار. د جومات مرسته پکار ده، د جومات مخالفت نه دی پکار. او د جومات په باره کې جماعت ته مه ګوره، جومات ته ګوره. چا ته ګوره؟ جومات ته ګوره، جماعت ته مه ګوره. دا ټول زما دي چې کم یو راځي په دغه نیت راځي چې د الله د کور حفاظت وشي، هر یو پکې خپل کردار ادا کوي. الله دې ټولو له اجر عظیم ورکړي، الله دې دا ټولو دا کړاوونه خپل په دربار کې قبول او منظور کړي. خو ته پکې دا مه ګوره، ته خالي دې ته ګوره چې خبره د جومات ته، خبره د جماعت نه ده. او چې کله خبره د جومات راشي، جومات شعائر الله کې دی، لہذا په دې وخت کې به زه نه جماعت ته ګورم نه به نور چا ته ګورم، صرف به دې ته ګورم چې دا جومات دی. دا څه دی؟ دا څه دی؟ جومات. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.